زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت زما ژوند زما ارمان او روز شپې د محبت زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت جدائی را نکړې تا بل تا ژوند سکړم زه قدمونو کې هم ستا دې نن زما सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा اخبار کې تاسو اډو لستلو ما کمی کې لیکلي دي چې شازیب حسن خپل کور خرڅي جی زه صرف دا معلومول غواړم چې ها کور زه غستل غواړم او چې کوم قیمت هغوی لګولې دي هغه ماته منزور دي सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा روټۍ راواخله مور سوي په دې حق لا هغه نه مې پوښتنه وکړه خو هغه وی چې زما خواته نه کیږي او رندار او لالا هغه هم خپل کمره کې دي نن برچا زړه هم نکیږي روټي خوړو ته موهني شیروز دا کور هم ډیر ښایسته دی ټټي خبره کې خداغه دا کور سره د ټولو د زړه نه تړونو یو شیز ډېر په مینه باندې لګولې او جوړ کړو ډېر یادونه د کور سره تړلې دي خیر لاشانه دا سوچ کړو چې هغه موږ ته په کاروبار کې نقصان نه رسوي او لالا خپل د مینې لپاره مجبور کړي خو عجزي بیا ماته خوړلې ده شیروز مینا انسان لا د لوی لوی طوفانونو سره د جنگیدو حوصله ورکوي پته نشته د شازیب ورور مینا څنګه وا چې د ترور د مخې سوانه وي کله کله انسان چې ده رشته بشکولو سره سره خپل ځان ډېر رسته پاتې کی لالا ډېر خده د زمينه ورندار د بچینه کې دونه سربېرا بیا هم دا رشتہ روغه ساتلې ده پلیز موهني زمينه ورندار د پاره دا سټکی چرته هم مې استعمال وته I'm sorry مستاسو د مخې وېګنی ما به د غوي د مخې نه وې It's okay زه د نراشم مورې تاسو مونږ ټول نه خفه یې کنه نه زه د چا نه هم نه یم خفه چې څه کېدل وو هغه وشو بس دا اپسټ کېدو نه خو بس حاصلېږي نه کنه پریشانه نه یم زه I'm okay مورې کله ته منظور وي کنه نو بیا به هر څه ښه شانتي شي تاسو پلیز ټینشن ما اخلئ ارمان تاسو به بهر راځئ نه ما پلیز یو ساعت لپاره یوازې پرېږده که څه داسې خبره وي ما سره شیر کول غواړئ نو کولی شي چې کله انسان څه غواړي او هغه ونه شي کنه نو بیا چاته د زړه حال ویلم ډیر ګران شي مورې پلیز تاسو دومره د خپګان خبرې مه کوئ سمینه ما تخکاری چې ما وبېلله اوس هیڅ هم زما په واک کې نشته پلیز مورې داسې مه وایئ موهني زما انګور جوړه شوه چې چانه زه د زړه نه کرکه کوم
او کم کور سره چې ما د زړه نه مینا کوله هغه کور زما د لاسه ووتو داوم بے بسی خدا تاسو مخه پکېږي ان شاء الله هر سبب بیا ټیک شي دا خفګان د ټول ژوند لپاره خو نه دی کنه سمینا پلیز مالک سات د پاره یوازې پرېږی دا سوري پلیز جی څه سوچ کی موهینی رندار ما سوچ کو چې کلا چې انسان د سيزونو سره مینا او د بل انسان نه کرکه شروع کړي د دین لوی بېوسی بسوي څه مطلب د ستاسو په نشوم ترور د هغه کور سره مینا او زمانه کرکه کوله هم دا ویل کنه غوي دا هیڅ خبر نه تو هسه به سه دومره نیگیټیو سوچ کې ولی ورنداره سزا انسان نه يم کدا غوي د حیثیت په شانتي نه يم نو د دې چرته هم دا مطلب نه دی چې د دې بیزانه سيزونه نه هم زبې قدر یم دا سټیټس والا خبره د کم زینه راغله پمیس کې ګوره ته هسي به څه ټینشن اخلي زبستا پستر شیطانت وکم شی روسته ګوره मोरे जी आई एम सॉरी تاسو چرته ځئ ها زما ډیر ضروری کار دی راځم یو سات پس ها سی یو ما سوچ کو چې تاسو سره ملایدل استا کوړه درشم خدي وکړل چې را نغلي تاسو ته مستاسو یو امانت درکول غوښتل څنګه امانت ما ومنل چې مقدر سره جنگ نشي کېده زه تاسو له دا باور در کوم تروري چې اوس د شازیب په جن کې به زه هیڅ کله هم د کشالي وجه نه جوړېږم دا زما د طرف نه ډالې وګڼې سدیدا ستاسو کور ما غسته دي دا څه قسمه لوبي کوي زمونږ سره دا د اغه لوبي برخه ده څه ما ته نو پته چې تاسو خپل نقصان پوره کولو لپاره کور خرڅوي نه ده پکار ستاده احسان دا احسان ندی تروري زه د خپل ګناهونو کفاره ورکول غواړم ته خبرې چې هغه بیا هم ستانه شي کېده د دې هر څه کولو نه سربېره نو ولې خپل جون ضایع کوي هغه نو ولې هغه خپل ټول جون داسې تیر کی هر چاته د ملګرتیا ضرورت وي د هغه پر راتلونکي وخت کې هیڅ سکیورټي نشته هغه د سمینې زړه نشي خوګوله زه دومره کمزور فنیم چې د سمینې وجود به هغه په ژوند کې برداشت نکړې شم لا شانا دا ویل آسان وي خدا کې دې نشي دا ممکن نه د تروري چې ډوبېږي نه سهارې له یو کڼ کې هم پوروي مالا
د شازیب ملګرتیا ماته په هر شرط باندې منظوره ده. یو ځل ملو شو بچې سبا سره زه نه لیدل غواړم مورې سبا. بده خبره ده غزینه په خپل کور ته راغله او د هغې غریبي څه قصور دی؟ د هغې د خور په سترګو کې د ما دپاره کرکه وه. زه نه لیدل غواړم سبا. څومره کمزور او خطیته په ما کې حوصله نشته سبا. خپل ځان په داسې خلکو منل کوم ځای کې چې د خلکو ناسته پاسته د تکبر نه ډکوي. سادي ما ته پته ده چې زما د اپی خوی غلط و. د هغې په هغه خوی باندې چې کم تکلیف تا ته رسېدلی دی د هغې نه زیات تکلیف ما ته رسېدلی دی سادي. او زه خو دا هم نه یم خبر چې هغې دا تا سره هر څه دپاره وکړل. نو ته د خپلې خور نه تپوس ولې نشي کولی؟ د تپوس کولو حق زه ستا نه هم ساتم. ته ماته ووایه داسې څه وجه وه څه مجبوري وه ستا چې د هلته نه ته په ټیټو سترګو راوتې؟ سبا ستا خور ډېره زیاته مغروره ده. ما ستا مخکې هغې سره بحث نه کول غوښتل. سادي پلیز ما ته وجه خو ووایه. زه خپل جرم ښکاره کم نو واوره. زما جرم صرف دا و چې زه او زما بایک ستا د خور د ګاډي مخې ته راغلی او ستا خور په روانۍ کې بریک ولګو او په هغې کې ستا د خور ښه انرژي ضایع شوه چې د هغې په وجه ستا خور ماته زما اوقات یې ماته ښه په ګوته کړو. ویری سمپل. سادي دا څه دومره غټه وجه خو نه ده. د دې خبرې جواب راکړه سبا چې دا دومره غټ جرم دی نه کنه. نو سوچ وکړه سبا د کوم انسان چې معمولی جرم چې ستا د خور د پاره د معافی وړ نه وي ستا لاس به هغه زما په لاس کې څنګه راکړي؟ راځئ مورې کېنئ. کېنه تا سره یو خبره کول غواړم. یو کشاله ده عجیبه شانتې سمینې. څه کشاله ده؟ تا ویلي وو کنه سمینا چې د شیروز او د موهینې اولاد به داسې ګڼي لکه بالکل چې د خپل اولاد په شان. جی بالکل. ستا دپاره داسې سوچ کول خو کیدای شي چې ستا مجبوري وي. شازیب خو د ژوند د ټولو خوشحالو حاصلولو حق خو به لري که نه؟ څه مطلب؟ زه څه پوهه نه شوم. ستا په وجه د محرومیانو ښکار شوی دی زما د زوی ژوند. تاسو څه ویل غواړئ مورې؟ هغه ته ووایه سمینې چې دویم واده دی وکړي. واټ؟ دا تاسو سوچ هم څنګه کولی شئ؟ مور زه تاسو ته وایم زه قسم خورم چې داسې کولو چا کوشش هم وکړو که نه نو زه به ځان ووژنمه. ستا د دې ریاکشن په وجه ستا د یرې نه هغه تر ننه پورې دا سټیپ نه دی اوچت کړی. څه وشو روندر؟ رندر څه چل شوی دی؟ ما ټول عمر دا خپله مور ګڼلې ده. مور څنګه سوچ کولی شي داسې؟ خبره څه ده دا خو ووایې. موهینې هغه د شازیب دویم واده کول غواړي. څه؟ شازیب لاله داسې نشي کولی. ما ویلي وو که نه چې په دې کور کې داسې څه خبره وه چې زما نه پټېده and I'm 110% sure چې هغه دا خبره وه. تاسو ته شازیب ورور څه ویلي دي څه؟ نه هغه په ما سره چېرته هم داسې خبره نه کوي. هغه خو داسې غواړي هم نه. مینه کوي ما سره. هغه چېرته داسې خبره کولی نه شي.
موري دا وخت دلته یوازې څه کوئ؟ دا وخت اوه او چې کله ټول سوچونه راشي او په یو ټکي ودرېږي نو د وخت تېرېدو پته نه لګي. چې چلو شو شازیب ته د ښه اولاد په شان زما هرې خبرې ته غاړه ایښودې ده. I am so proud of you. تاسو ته پته زه ستاسو سره ډېره مینه کوم. ستاسو هره کړې خبره په ما فرض دی. او زه تاته ستا یو بل فرض هم یادول غواړم. هغه څه؟ د دې کور د خوشحالیانو دپاره که زما په وینا زما یوه فیصله تر ننه پورې پالې نو یو فیصله بله هم وکړه. مور سمینه چې واوري نو ډېره به خفه شي. ما هغې ته هر څه وویل او چې کله هغه سوچ وکړي نو هغه به هم زما په خبره پوهه شي. सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा. نو دا ټولې خبرې ته ماته ولیکې ځکه چې زما شازیب تا ضمانت وروړلی دی. ولې دا د دې معاملې نه بهر وځي؟ د دې کور د خلکو غم خالي د دې لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې زموږ دپاره ده. شازیب د لاشانې سره مینه کړې ده او دا رښتیا موږ ټولو ته منل پکار دي. هغه مینه د تیر شوي وخت یوه حصه پاتې شوې ده. زه خپل زوی بې اولاده نشم لیدی. سمینا ورنداره سمینا دروازه کولاو کا. सरताज समानो